ورور افغان رژیم 15 کاله پوره شو، څنګه ګورې، څه وینې، او دلته پښتونخوا کې حالات څنګه دي، او بیا د افغانانو دغه وتل دې ته څنګه ګورې؟ طالب خان وروره د افغانستان خبره کوو زمونږ دې ریاست مثلا په هغه وخت کې نن تقریبا چې 3 کاله مخکې 2021-22 کې دا معامله راغلې وه چې زمونږ هغه وخت کوم د پاکستان اسټابلیشمنت او یا هغه وخت حکومت وزیر اعظم نو هغوی په افغانستان کې یو لوبه جوړه کړه او هلته کې داسې قوتونه راوستل چې هغه غیر جمهوري قوتونو د زور په ټوپک په زور هغه خلک راوستل او د افغانستان کې چې کوم حکومت ګوډه موکور سو خو یو منتخب په الیکشن هغه حکومت راغلی او دوی هغه ختم کړ. دلته کې د طالبانو دغه سیستم راوستو، دوی دلته خوشحالي منو کړې. باقاعده په قومي اسمبلی کې زمونږ وزیر اعظم زمونږ چې کوم وفاقي وزیران هغوی پاڅېدل او هغوی وویل چېرې دا یو ښه نظام دی دغه افغانستان کې چې راغی او د دغه نظام نه دنیا ته او د پاکستان ته هېڅ خطره نشته. نن وګوره نن هغه خطره پاکستان ته ده خو نه ده. زمونږ د دې صوبې په هره ضلع کې تقریبا چې د سیند کې 68 دغه ضلعې دي، د دې نه زیاتې ضلعې چې دي د دې نه زیاتې ضلعو کې نن زمونږ د حکومت ریټ نشته. د هغې وجه څه ده چې هغه خلک دلته موجود دي. اوس هم میډیا وایي چې په دیر کې تقریبا چې 100 د پاسه دا طالبان دغلته موجود دي. او بله ورځ په دیر کې حمله وشوه په یو چوکۍ باندې، نو د حکومت دومره څوک نه وو، هغه ډز خو پرېږده چې خبره قدرې کړې وه چېرې دا خلک دا ولې داسې وشو. دونه د خبرې څوک نه وو، زموږ وزیر اطلاعات نه، زموږ یو ممبر، زموږ یو وزیر نه، عام ولس ټوپک راواڅه او بوڅه وجنګېدل. نو دغه زموږ د افغانستان د هغې رژیم چې دوی مرسته کړې د هغې دا ثمرات موږ ته نه میلاویږي. نو دغسې بل وخت وګورو کاروباري لحاظ سره وګورو، نو کاروبار لحاظ سره نن سبا زموږ صوبه چې تباه ده هغه د هغه افغانستان د رژیم د لاسه تباه ده. دوی دلته کې په ډنډک کې خو په افغانستان په افغانیانو باندې ویره شابه د افغانیان وباسئ. افغانیان تاسو څه ویسل، تاسو سره د هغوی متبادل ته دلته کې زموږ روزګارونه په ایمان چې په خان رور تباه شو. ته نن وګوره په 400 کې په دې غونډو ځایونو کې وګوره یو کاروباري څه نه تپوس وکړه چې نن ستا کاروبار په کومه پیمانه روان دی. تا ته به هغه عمده وایي چېرې دلته چې کوم حالات دوی حکومت دی افغانستان خلک چې وویستل دې زموږ کاروبار پر لحاظ سره تباه دی. دغسې خو ته وګورې زموږ په بنو کې، زموږ په وزیرستان کې، زموږ په باجوړ کې چې کوم حالات دي هغه ثمرات دي. مکه چې د 40 زره خلک دلته راوستل، هلته د افغانستان هغه حکومت ختم کړ، هلته دغه خلک کېنول. نن ما کتل، پرون ما کتل چې دلته دې د افغانستان حکومت 15 کاله برابر شو هلته، په هغې کې دلته جشن مناوه. په هغه جشن کې زموږ مولانا فضل الرحمن ناستو او محمود خان اچکزی ناستو. محمود خان اچکزی چې کومه خبره کوي هغه وایي دا ټک نه تر بولان او پښتون یو کا. هغه پرون په کوم سوچ باندې دغه پروګرام کې ناستو. مولانا فضل الرحمن په هغې کې خبرې کړي دي. په کوم سوچ باندې تاسو څه سوچ دی؟ هلته کې مثلا په افغانستان کې چې د کرښې نه اخوا چې کوم پښتانه دي، آیا دغه حکومت د هغې پښتنو ترجمان دی؟ نه دی. هغه ځکه په زور راغلی، په ټوپک په زور راغلی دی. نو هلته دغه غواړی او دلته کې د جمهوریت په قومي اسمبلی کې زموږ اپوزیشن لیډران وایي چېرې زه چې کوم دی داسې جمهوریت غواړم چې هغه پایدار یا د عوامو ترجماني. آیا په د افغانستان کې چې کوم خلک دي هغه جمهوري خلک دي؟ نه، دا دوه مخیزې به هغه نه لري په کار. او بیا سرپرستي زموږ خلک ما ته څه زموږ وزیر اعظم پاڅېده په قومي اسمبلی کې هغه وخت وایي چې یاره د طالبانو د نظریات نه زموږ ملک ته او دې قوم ته یا مثلا دنیا ته هېڅ خطره نشته. نن خطره بالکل دا نن موږ دارې په روزګار نشو کولی، نن موږ دارې باجوړ ته نشو تللی، موږ دارې بلو ته نشو تللی. دې ښه مکمل سپورټ کوي او افغانستان حکومت یې سرپرستي کوي. بالکل لکه دوره دا خو تاریخ پروت دی، تا ته مو وایي تاریخ پروت دی. اشرف غني دې په څه درکړه؟ اشرف غني پسې د پاکستان اسټابلیشمنټ هغه وخت شاه محمود قریشي دا ټول وکړه، هغه خلک به راوستل په اسلام آباد کې به غاړې ورکولې. څه به وي یاره انډیا چې دا اشرف غني سپورټ کوي. نن هماغه انډیا ته سپورټ کوي، نه سپورټ کوي. دا طالبان سپورټ کوي. دا طالبان دلته ځي، دوی وزیر خارجه ځي په انډیا کې کښېني، هغوی سره معاملات سموي، پاکستان ودراسې ګوري هېڅ هم نشته. نو په کار ده چې دې زمونږ خاص کر پاکستان چې کوم اسټابلیشمنټ دی هغه او بیا زمونږ د صوبې حکومت ته دلته وګوره زمونږ د صوبې څه حال دی. نن زمونږ د صوبې حال دی په صرف یو کس دی، یو 804 پسې د نښتې دی. یاره دې به کوم دلته زمونږ چې کوم امن ته تاسو وګورئ نو تا ته به وایي چې زمونږ د نورو پارټو چې کوم د دې صوبه کې دي اکثریت سیاسي پارټۍ مشران دوی ته د هغه ځای ډي سي د ضلعې ډي سي او دوی تاسو په دې ضلع ته نه راځئ، تاسو باجوړ ته نه ځئ، تاسو به سوات ته نه ځئ، او هغوی په خپله
خپل نیما خان د پنجاب نه راځي زمان پارک نه او په هغه ټول ضلعو کې ګرځي کې کمپاین کوي هغه خطر نشته ودی نشته چې دوی او هغه خلک دا یو سوچ والا خلک دي دا دوی مقصد دوی چې کوم دغه هغه دغه دي چې نن سبا کوم حالات دي د دوی را دي دوی مقصد مو دا وخت نه کوم چې افغانستان د رژیم چینج وته دوی وایي